باب دې په بیان د تفسیر دغه آیات کلمات مفردو چې ما يتعلق بسوره حامیم سجده بیگا زم یو مرګرو او بیان ماته بخاری ثانی کم ذکر دا ما دلته ما کتاب الطلاق تو رسوله ما ته ډیر مخکې نو ان بیا راته چې ما په کتاب التفسیر کې سر سماعت کړې وي ټول مليان قرآن راتن ما وحیده ترجمه سره خېلا نو ما یې کې دا سماعت مونږ شروع کړې نو موږ ان شاء الله اوس ذکر اخلاصولو طاووس عن ابن عباس ائتیا طوعا ورا قرآن دی لیکن الله ازمکه اسمان توی ائتیا راشه په تعمیل د حکم سره طوعا وکرها خوخوی او که ناخوخوی تعمیل غواړم او دې ته اظهار د جلالت تباری تعالی لکه ته چاته چې یو سرګه به خان دی او بل به جاړي او ته بدا کار کوي بس اوس د ائتیا معنی کوي ابن عباس رضی الله عنه او دا د دې پخپل توجیدا چې عاطیا د عاطیا چې دا صيغه د تسنیه ده او د امر حاضر ترجمه وکړي صيغه د تسنیه امر حاضر فعل ماضی معروف ناغوی د عاطیا د اعطاء نه ده اور اعطاء د اطاعت او د مطیعت نه ده نو عاطیا یعنی کونا مطیعین معنی شو شی تاسو دواړه زما تابعداري کوونکی قالتا اتینا اعطینا اوس د اعطینا چې ده دا د متکلم صيغه شو نغی اتینا یعنی اعطینا دا د باب فعل شو منګه راتل کړی دی په تابعدار استا باندې وقال من حال ان سید دا یو سو آیتونه دي او د دې په مابین کې یو کس راغی منال پر روایت کې دي چا سره نافی ابن الازرق د خوارج نو امام ابن عباس سے په مکه کې ناستو مجلس علم قائم کړو دا نافی ابن الازرق خارجی راغی اور ابن عباس سے توی چې قران عظیم کې یو سو آیات دي چې وغي په مابین کې تردد زما په دې ځین کې تردد دي ځکه چې تعارض دي ایوته کم دي نو بظاهر الفاظ یو خود چې ګوره دي کې تعارض دي دي کې تعارض دي دي کې تعارض دي دي کې تعارض دي ابن عباس سے ورتوی تعارض نشته لري کہ تم کم ظاهری تعارض تا ذین ترازی دای مدافع وکړه او بیا اخر کې یو ناشنا خبره وکړه ابن عباس رضی الله تعالی عنہ او ډیر ناشنا خبره وا وای فلا يختلف عليك القرآن فإن كل من عند الله پوښښنا قران عظیم آیتونو کې د ځان تعارض مثابته وا او دین از پست پتاب کې تعارض بین آیات را نشي ځکه چې دا ټول قران د الله طرف نه دی او د الله په کلام کې به تعارض د کم ځای مرادي طالب جانا قال رجل ابن عباس سوال او یو سړي ابن عباس تا څوک دی نافع ابن الازرق انی اجد فی القران اشیاء زمما په قران کې س آیاتونه اشیاء باندې آیات تختلف علیا چې ګډ وډیږي په ما باندې دای مفهوم تعارض نمبر 1 قال دیوی تعارض نمبر 1 فلا انصاب بینهم یومئذ ولا تسالون الله وی کله چې نفع اولا وشي نبی په منځ دوی کې انصاب بینهم نسب بندي په منځ دوی کې په دغه غرض انا با دوی د یو بل تاسو نه کوي تپوس باندې کیږي سورۃ المؤمنون دی معلومه شو چې قیامت پر ازي انصابم نشته چې کم نسب او تپوسم نشته خو ځا
واقبل اس متعارض آیت واقبل بعضهم على بعض يتسالون او مقامخ بشي بعض دي په نور باندې يتسالون چې یو بل نه تاسو کوي اوس دوار اتونو کې تعالو راځي نه لري یو کې دې لا تسالون او بل کې دې يتسالون ٹھیک شو علامہ قرطبی جواب ورکړ دې اول آیت کې عدم التساؤل وقت نفع اولاد چې څوک به نه نو چانه به تاسو کوي او په دې مات کې تساؤل چره دا پس نفع ثانیه نه لري او خلک وټو راجم شوی نو تساؤل وکي خبر اخلاص شو او تعارض دي ته نه وي کینې نو مرقات بیا وې صاحب جی تعارض خواله وي چې دوانه د نفع اولا نو زمانہ کې وي یا دوان د نفع ثانیه په زمانہ کې وي یو د نفع اولا الته اعدام د خلق لري بل نفع اخرى دا چلو دیم ولا یکتمون الله حدیثا دا دیم تعارض او قران کې راځي چې دوی باندې چې پټوله الله نه خبره او قران کې راځي ربنا ما كنا مشرکین سورۃ انعام والله ربنا ما كنا مشرکین اے الله قسم ملي اے رب زمونږه ستاسو په ذات قسم دی نیو مونږه شرک کوونکی اوس ګوره نافع ابن الازرق زرخیټی وی چې مخکې وی لا یکتمون الله حدیثا خبر نشو پټوله او دوی ما كنا مشرکین پټه نکړه چې شرک نه انکار وکړه مګر دا خو پټو دي کې تعارض فرا نه لري الله پټول نشي نو که دوی چې ما كنا مشرکین نو دید الله په علم کې مشرکان ځکه خو لم تکن فتنتهم درو براته وي و دې په پوښوي نظرته فقد كتموا في عذلات نو دې دیم آیت کې خو یې خپل عقیده پټ کړه او قران چې لا یکتمون الله حدیثا دی به الله نه خبر نشي پټوله تعرض دی نشته کنه الله نشي پټوله اگر چې دوی پټه کړه خو په الله پټ دی خو نشي کنه جی بس والسماء بناها دا حاشیه ډیر بر لیکل درځو چت لاشم د تساءلون لاندې لیکل دي والسماء بناها التلاوت ام السماء بناها تا کتاب کې ډیر اوچت لیکل نو والسماء بناها اصل کې ام السماء بناها الى قوله تعالی دحاها بس دا سورتی نازعات دی ماشاءاللہ اس دی آیت کے حاصل تعارض خی چې دی کې اول اسمان ذکر دی بیا ول ارض بعد ذلک دحاها نو پس د اسمان نه د زمکه ذکر دی نو آیت کراوی اسمان مخکې دی جوړ او زمکه رستو دا یو اوس دی وی فذكر خلق السماء قبل خلق الارض وشو خلق السماء مخکې ذکر دی خلق الارض رست ذکر دی ثم قال بیاوی انکم لتکفرون بالذی بیا الله تاسو انکار کوي خامخا هغه ذات چې پیدا کړ د زمکه په دوه ورځو کې الى قوله تعالی طائعين اتنا طائعين پوری فذكر فی هذه سورۃ حامیم سجدہ کې ذکر شو خلق الارض قبل السماء پیدائش د زمکه مخکې د اسمان نه تعارض بین آیتین راغی تعارض بین آیتین راغی اگر چې د رسو جواب ذکر کړي او د دلته نقطه کې وایي چې د تعارض او ستارض ونه او دا پتا پټنل چې بخاری تورسي د بیا څنګه تو چې تعارض دی الکه یو خلق دی یو خلق الارض دی یو دخوت الارض دی نو خلق الارض مخکې دی دخوت بعد دی ٹھیک شو دا کومه عام طور سره وایو خو بخاری نه یو زین ته خبر راځي مزیدار ده یو دی خلق الارض یو دی اخراج د خزائنو د ارض نو نفس وجود د زمکه مخکې شوی دی او اخراج د مخرجاتو پس د خلق السماء شوی دی اشکال ختم دی انو ابن جریر ترجمه خدا بعد ذالک بمانده قبل دی والارض قبل ذلك بدحاها ابن جریر توجیه دا یا تعقیب ذکر دی
جی وكان الله غفورا رحيما جی عزيزا حكيما جی سميعا بصيرا بس فکأنه کان ثم مضى دا اعتراض وکړ وای ګوره دا کان خو ماضی دی پار راځي او قران کې راځي وکان الله غفور رحیما الله وکان الله غفور او الله بخون کې مهربان نو وہ اللہ عزیز حکیمہ وہ اللہ سمیع بصیرہ نو فکانه کانا دا سوال ہے گویا کہ اللہ پا دی صفات موصوف وہ ثم مضا بیا پا دی صفاتو کی تغیر راغے دا سوال شو ذکر چی دا کانا ماضی لی پارشو چی ماضی لی پارشو نمانے دا شو چی اللہ وہ سمیع خصبنی بصیر وہ خصبنی کانا فکنو کانا ثم مضا اے ثم تغیر عن ذالکا نمانگوی چی دا کانا پا صفاتو دا باری تعالی کی دا دوام دی پاری خو ازرق سے تا پتہ نوا اور مناطق سلم و صدرہ والوں وی دا ادوات چی کم دی کنا روابط دا فقط اثبات شید پار راضی دی ماضی اور حال استقبال سر اس نسبت نیوی ادوات سوی فقط اثبات شید راضی لہذا کان اللہ مانا قرآن ہوئی دی اللہ صفت غفاریت ثبوت دے دی اللہ صفت رحیمیت ثبوت مقصود دے سمیع و بصیر سمع و بصر ثبوت مقصود ہے جی فلا انصاب بينهم في نفخة الأولى ثم ينفخ في السور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله فلا انصاب عند ذلك اس پخپل دے جوابونه کوي ښا فلا انصاب بينهم في النفخة الأولى لكما تقولوا اس عربی ترجمه باندې باس کا ثم ينفخ في السور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فلا انصاب عند ذلك نو فلا انصاب بينهم دا د نفر اولا سره شو ولا يتسالون ثم في النفة الاخره تشو کنا دا بیا په نفة الاخره کې لا يتسالون تپوس نشته ده واخبر بعضهم على بعض يتساءلون اما قوله ما كنا مشركين ولا يكتمون الله حديثا واقبل بعضهم على بعض يتساءلون اما قوله تعالى هر چې دا قول د باری تعالی دی ٹھیک دی لکه ګوره لا تسالون مخلات ثم في النفخة الآخرة أقبل بعض على بعض يتسالون نفخه اخرى نفست يتسالون نے وما قول تعالى ما كنا مشركين ولا يكتمون الله حديثا کی تعرض فإن الله يغفر لآل الإخلاص ذنوبهم الله با مؤمنین گناہوں معاف کی مشرکین با خپل ځان نوې چې تعالوا نقول راځي چې موږ ځان معاف کو دروغ وایو نقول لم نكن مشركين فختم على افواههم مور بوله ګل شي دی په خلو باندې فتنطق ايديهم نو گویا نه بشي دوی لاسونه فإن ذلك عرفا دغه وخت په پته ولګي چې ان الله لا يكتم حديثا تشوګنا بشک الله چې دی لا يكتم حديثا نشي پټه دی دغه نه خبره وعنده تشوګنا او په دغه وخت يود الذين كفروا الايا فغيب كافران لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا وخلق الارض في يومين ثم خلق السماء ثم سوى الى السماء فسواهن في يومين اخرين اول الله اسمه پیدا کړي بے اسمان په دوه ورځو کې ثم دهل الارض نبيارسو خلق لازمکا ودحيها ان اخرج منها الماء والتفصيل او دحوت تزمکه سره چوي واخلې دغه نوبه انده ابو سب چلند پکې راويسو والمرعى او والشوغاني واخه وخلق الجبال والجمال او الله پیدا کړ غرونه او اس وخان والاکام او ډیره کوي وما بينهما او دری مری ټولي په یومین اخرین فذلك قولوا دها دیر معلومه شو چې دها بعد معنا ډیره پکې جوړ کړی خورنه پکې جوړ کړ مخلوق پکې پیدا کړ
جی الأرض في يومين فجعلت الأرض وما فيها من شيء في 4 أيام وخلقت معنی کوي دا قول باری تعالی چې خلق الارض فی یومین دی پیدا کړ شو زمکا و ما فیها من شیء هر هغه شی چې په دې زمکا دی فصلو رزو کې بیا و خلقت السماوات فی یومین خلاص وکان الله غفور رحیم سما نفسه ذالک الله مسماک ذات خپل فدی صفات سرا وذالک قول تعالی لم یزل کذالک ہمیشہ دے اللہ دغه سے کان لا معنا دوام دے لم یزل ذالک اللہ دغه سے دے ولی ادوات رابطہ مجرد ثبوت شعرا میں آیت جی او پائے کی لحاظ زمانی نوی جی فقبل وی اللہ ارادن دکر دی یو سیز الا اصاب به مگر حاصل کرے دے اللہ اغا الذی ارادا اصاب به حاصل کرے دے پدی سرا الذی اراد چ ارادے کردا د کم سی ارادے چ کرے دا نو حاصل کرے دا ولی اللہ خپل اراده کی پاتې نه دی نراغله دے پاتې نه به پاتې راشي پاتې هغه څوک راځي چې پاتې کیدون کوي ختمی دون کی وی فانی وی ضعیف کمزوری وی بس استاد نصیحت ہے فلا یختلف ویا فلا یختلف علیک القرآن بس گڈ وڈ دی نشی پتا باندې د الله کتاب فإن كل من عند الله هر یو حکم د الله طرف نه دی او د الله طرف نه چراشی پای کې اختلاف نی ځکه ولو کان من غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا کہ دا مخلوق طرف نہ وے نو پدی کے اختلاف کثیرو او کثیر لپاره اثبات ته ملازمه ده اختلاف کثیر بو قطع نظر د قلیلنا د الله طرف نه ده نو اختلاف قلیل پکې نشته را بشي څنګه پکې کثیر مثلا شو مکه د طالب جان ممنون معنی محسوب وان لك الاجر غیر ممنون یعنی محسوب حساب کرے شوی نہ ختمی دن کے اقواتا من ارزاق رزقنا فی کل سماء امرها اللہ شیخ القرآن دا پجپیر غریق رحمت کی حصہ معنی بے کولا فی کل سماء امرها ہر یو اسمان کی اوہا وحی کرا ہر یو اسمان تا امرها اغکارونا مناسب دسمان اور بخاری ویلے وکن زکا مما امر به آغا سیزونا چه عمل کرشو دی اسمان تا پاغی سرا ناحسات مشائمہ فی ایام ناحسات مگا مانکو ایام محلکات آغا ایام دا حلاکت و دیو مشائمہ مشائم دا شم نرے شم مانا منحوس سپیری نو ایام کو سپیری نیوی رضی نسپیری کی مانو بیا څنګه کې په خاص استادان مې فی ایام نحسات فی حقهم لا فی ذاته وقضینا لا تقل قضینا وقیزنا لهم قرناء وقضینا فقط فی بنی اسرائیل وقیزنا لهم قرناء امنګه جوخ کړی دی په دوی سره قرینان بس دې کې د نسخو اختلاف دے او ځکه چې چا مطالعه نه کړی آیا ټوپه په مازیګر اخیم پوښتنه ان بیا دې کې پاغي ور ډیر اشکال راځي چې داروسو تتنزل علیه الملائکه دا چې معلومی چې دا د قیزنا تفسیر دی حالانکه دا څه خونه نه نو بر نسخه ته وقت کیږي هغه نسخه نیمګړی ده اصل کې قیزنا لهم قرناء منگا جوخ کری دی دوی سرا دوی مرگری بد ٹھیک شکنا مانا کا حیزنا لهم قرناء اے قرناهم بهم مانا شو قرناهم بهم مانا یاد رکھا جوخ کری دی منگا قرناهم جوخ کری دی منگا شیطانان بهم دوی سرا نو قیزنا لهم قرناء قیزنا قرناء بهم بخلاص
قرناهم بهم اوس مستقلان تتنزل عليهم الملائکه را کوزیږي په دوی باندې فرشتي اندل موت اهتزت بالنبات حرکت بو کی دازمکا په زرغونی سرا وربت او بوګه بشي ډډه بشي او په پرسیږي وربت اوچته بشي یعنی ارتفعت ربت ارتفعت وقال غیر من اکمامها د قصور د میونا لکه اقوا اکمام د کوم جمع ده کوم لستونی ته وی لکه څنګه چې ستا لاس په لستونی کې پټ دی دارنګي دا میوا په خپل غټای کې پټوي لکه غز به غز دا غز لپاسه غره پرتوب بلوي آیت پټ وي آیت لری کې بیا کته غز به خوشګنه نو دا هغه شین پټ دای اکمام د کوم شو او بکی غزرانه یقولن هذا لي سره من اکمام یا حینا تطلو دا غټو د دوینا چې کله داس پړي لا یقولن ازالی هم قوی دا مشرک حازالی چې دا خېګړې زما د وجنه دي اے بعملی انا محقوق دا په صوب د عمل زما دي او زه حقدار ګرځول شم په دی باندې معنی کې مشرک ته مګه مال او دولت ورکوي حازالی دا خو زما خپل استعداد دی بابا دا خو مال زما په استعداد ملاويږي او د الله احسان ته احسان نه وي سوان للسائلین دا سوان معنی حال دی استوا سوان برابر شوی دی دا انعامات برابر دو سرا للسائلین لفاد محتاجینو عام معنی شوا بل معنی کی سواءن معنی قدرها سوان معنی شوا اے قدر الله انداز کړی دی دا ارزاق په دې زمکو کې سواءن په دې حال کې چټول ته برابر دي معنی یاد کړه په دې حال کې چې د بخاری ترجمه ده قرآن کې نه وایي په دې حال کې چټول برابر دي الګه ستاپ دې کلی کې ځنګل دی کنه هغه نختار ټول برابر دي غریب لوم دی او امیر لوم دی واخري غریب لوم دی امیر لوم دی او په بریګي ستاد کلی خوا کې غریب لوم دی امیر لوم دی ستا کلی سنم دی آپ کے گاؤں کا کیا نام ہے تانگیر تانگیر مولانا شہزادہ جانتے تھے فوت ہو گیا بہت بڑا عالم تھا میسج میں آیا شیخ قرآن پنڈی شیخ پنجپیر شیخ کا شاگرد تھا تو آپ کو پتہ تھا اس سے پہلے اچھا بہت بڑا عالم تھا پرسوں میسج آیا تھا اللہ علماء مڑکی کی ویسے روح جی بتا رہا ہے فہدیناہم گورا مولانا صاحبہ اللہ دی شیخ قرآن غریق رحمت اشنا ناشنا خبری بے کولے کلا کلا بھئی قرآن نیز دکی سو پرچ اصول نسڑے واقف نے تو بھئی ہدایت دا قرآن پر اصطلاح کی تریگے دن نور انوار اور شرط راضی اصطلاح دا قرآن کی کلا پمانے دلالت راضی او کلا پمانے دا رسول دا زیت راضی دا بیا پہ دا صورت حمیم سیدے راوارو اما سمود فاتحناہم فاستحب الامال الہدا وز بمان سکے خلمائی ہر چیو سمودیان منگوتا ہدایتو کا نغی بیا ہدایت پا گمراہی پہ ہدایت غور اکڑا دینا خو معلوم شو چې الله ہدایت غیر مؤثر شو او استاد بخاری کی وې استاد وې څنګه وې مان بیا ګډوډ شغه سي نکنه یارا استاد وې الذي اصاب اوس موږ نه اصاب الله چې د کوم څه اراده کوي نو اصاب استاد وې غتا نه ایر شو کنه بس الله اراده نه کوي د یو کار مگر هغه حاصلېږي نو د حاصل نشو اما سمود فادن فسبلما الشيخ بدل تبخام خوای
فادینا فماندی بیان سرا بخاری اما سمود فادینا دللناهم علی الخير والشر خودنا وکړه موږ دوی ته په خیر او په شر باندې کقوله تعالی وادینا النجدین منګه او خود دوی ته دوار لاري وکقوله تعالی وادیناه السبیل امګه دوی ته بیان کړلار والهدى الذي هو الارشاد والهدى هدایت چاته وي الذي هو الارشاد هغه څه ته وي چې پای کې خود نوي بمنزله اسعدناه معنا والهدى هو الارشاد ارشاد معنا زيت رسول لکه څنګه بمنزله اسعدناه من دا سره غرت او خېجاو یعنی عمر سو اسعدناه اومی خېجاو غرتا اومی رسو غرتا منزل ته می ورسو دته ایصال المت لوی جی اولئک الذين هدى الله بهداهم يقتدي یوزعون معنی یکفونا دیو ایثار کړي شي یو تربلا من اکمام هذا قصور دوینا اے قشر الکفرا هغه پوسټ کې دا غوټای کفر به غوټای موږ ته غوټای وایو ویا الطلع عربی کې ویا الطلع هغه لوخه دا غوټای هیل کوم چې دا کفر کوم ته وایي کوم څه ته وایي لستونی ته وایي لستونی ته د میوي لستونی سي په غوټای ها ولی حمیم من القریب دیر قریب رشتہ دار مم محیس خلاصون کے حاسا عنہ حادا عنہ محیس دا حاسا نہ دے حاسا پا مانا دا حادا دے حاسا عنہ مانا حادا عنہ او حاسا او حادا پا مانا دور ہو جانا ہٹ جانا لرے کے در مریتن و مریتن واحد دا فمانا یودی امتراؤن تمانا کا واحد امتراء دا امتراء جمع دا مفرد جی وقال مجاہد اعملوا ما شئتم الوعید دیکھ زجر دے وقال ابن عباس اللتی یاسن اللتی یاسن ادفع باللتی یاسن بدلور کا دا شرف احسن طریقے سرا آسیش دے الصبر عند الغضب صبر پوتا غصی والعفو عند اللسان او ترگزری پوتا بدی فیضا فعلوه او کچ دوی صبرو کی آفا عصمه اللہ اللہ بے محفوظ ساتی وخضع لهم عدو مانا او خضع لهم عدو او تابدار بشی لپا دوی دشمن دوی کانو ولی حمیم گویا کچ دا دوست دے گرم جوش حمیم خو گرم و بوتا ہوئی خو مفسری و ناشنا نکتے لکل تا توحید گلتا گرم جوش مونږ معنی کو گرم جوش خو دې دوست حمیم سره تشبیه ورکړه ولی او په ګرمي ګرمي وی دې بستا په تعاون کې ګرم وی نرم بني ګرم وی باب تفسير قوله تعالى وما كنتم تستطيعون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وما كنتم ان تاسو قیامت پر الله نوې تاسو تستترونا چې پټوله مو پټوله به چې پټوله تاسو خپل ګناونه ان یعنی من ان یشهد علیکم چې ګب دې نه چې ګوي بو کې پتا تاسو کو ګناه سترګې تاسو او سرمن تاسو ولکن تاسو ګمان کو ان الله لا علم کما تعملون چې الله نه پويږي په ډیرو هغه کارونه چې تاسو کوی لکه فلسفه وي چې الله په جزئیاتو نه پويږي معاذ الله او تا عربو کوم داسې خلقو بعض وی چې الله په پټو خبرو چرو کینو نه پويږي اچ په زور وای نه پويږي اچ میدان کې کینو ګوري اچ په کمره کې بند کینو نه ګوري الا اعظم بالله بغیرت مولا وکړه وبه قال حدثنا صالح بن محمد قال حدثنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن منصور عن مجاهد عن ابي معمر عن ابن مسعود وما كنتم تستترون انو تاسو چې پټوله اي يشهد عليكم سمكم الايا توجه کا ورد وکسان دي قال دي کان رجلان
رسو دا حدیث بیا راځي ترجمه دلته کوم کان رجلان من قریش و دو کسان یوزی شو د قریشنا وختن لهما او دوی یو زمګیو دوی سره ختن هغه چاته وي چې دغه تعلق د خزي په نسبت وي زمګی تم وي او ختم وي لوخ ختم وي پونه څنګه وختن لهما او دوی اوخه همانه کې دي شي د خزي رشتہ دار وختن لهما او زمګی من ثقيف د ثقيف قبيلنا یو او راوي شګله او رجلان من ثقيف یا دو کسان ثقيفيانو وقتن لهما من قريش او زمي د قريشونو یا زمي قريشيو او کسان ثقيفيانو یا زمي ثقيفيو او کسان قريشيانو فی بیتن په یو کور کې فقال بعض لبعض اوئی بعض دی بعض تا اترونا آیتا سو گمان کوئی ان اللہ یسمعو حدیثنا چا اللہ اوریزم خبری قال بعضم یسمعو بعضوی اللہ اوری بعض خبری وقال بعضم او بعضوی لئن کان یسمعو بعضو لقد یسمعو کلہو دا دو خیار توب نخرا او دا غصر دی رو خیارو خوشو کنا او دا خیار چو کنا اخنس ابن شریفو او یا صفان ابن امیو رسول راضی په عاشو کې دوی بیا مسلمانان شو ویسره دا خو دا ستاد خبره چې الله بعض خبره اوري او بعض نه اوري دا خبره غلطه ده دا خو تحکم بلا دلیل ده یا کو بټول نه اوري او یا بټول اوري تیشوا لئن کان یسمع بعض لقد یسمع كله فانزلت وما كنتم تستترون يشرع عليكم سمكم والابصاركم جی شاب دا ستاسو ګمان دي شاب تکړه شه قرشیان و ثقفیون جمع شو بیت الله شریف څخه قرشیان دو قریشیان و ثقفیون زمګوټ ثقفیو او ثقفیان یا دو ثقفیانو او زمګوټ قریشیو ها لیک صبر وکړه نه خده پته بزان روب راواله دینه پس ټول عبارتونه توای دور عبارتونه باندې بټو عبارتونه ای وجدا چې دینه دارو ختم شي او دا بنو چې د زوی ما پنه جو کنه او روب ختمه چې اوس د روب ختم نشي بیا به ته ختمي کثیرتن شحم بطونهم دا کثیرتن کې تنوین مبالغه ده پاره کثیرتن شحم بطونه معنی یاد دیری وی واز د خیټو دودوی قلیلتن فهم فقه قلوبهم او ډیر کم وا قوا د زړه دودوی معنی دا شو چې چم سره ډیر غټی کنا او خیټه غټی دا کوم خیټه کوته غټی نه دی ګوي دا خیټه کتلی نه دی دا خیال له وته کنا کثیرتن کی دا حشو ګر مم خپل ذات د کتل اسه به کتل دا کثیرتن کی دا تنوین تعظیم چې ډیری غټی وی ډیری زیاتی وی واځ د خېټو دودوي لکه یو کس هر کال 2 کیلو 3 کیلو واځ اپریشن سره وباسي قلیلتن فقه قلوبهم او ډیر کم وی ډیر کم وو پوهه د زړه دودوي تیشوا او بیا دی حاشی او لیکلې دي چې ان الفتنه قل ما تكون مع البطنه ان الفتنه قل ما تكون مع البطنه وشکنا وی فقاهت او بطنت دا خپل مابین کې ډیر کم جمع کیږي او بیا د امام شافعی قول دی ما رأيت سمینا عاقلا الا محمد ابن الحسن ما یو غټخېټه کومانه زنه کوما ما یو سرب کس عاقل نو کتله او کما کتله نو هغه محمد ابن الحسن الشیبانی و امام محمد تاسو کنه وای ای زمونږه کنه معنا وای کنه وای قال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا وشو كان معنى وشو أغسي
وما كنتم تستكبرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم الآية وكان سفيان يحدث بس دا به تسوي ما زکه چې داخله خو دی وخت اوري خو زېمه کې ته سبا ولای نو څنګه ولای ز شکیما ارضی زکه ته تمانکم وکانه سفیان ابن عیینه امام تاسوبی حمیدی شیخ بخاری وی او سفیان ابن عیینه حدثنا بهذا ما ته دا حدیث بیانو نو فیقولون کله براتوی حدثنا منصور لکه دا رواج اوس کم بخاری کې اوس منغوي دا منصور دی مخامخ کنه حد کله براتوی حدثنا منصور او کله براتوی حدثنا ابن ابي نجيح او کله براتوی حدثنا حميدون آدم او اسنان منهم کله به یو ذکر کو کله به دو ذکر کول د دوی نام ثم ثبت على منصور بیا ثبت معنا پوښوا ثم ثبت بیا کلکش دا سفیان على منصور په ذکر د منصور وترک ذلك مرارن او پری خود ذکر د ابن ابي نجيح او ذکر د حمید مرارن دیر زلا کئی بار مرارن دیر زلا ٹھیک شو غیر واحدن بشمار زلا پدې سپوږمې مدام سفیان نه کله به منتوی روایت منصور نه بیانو کله به روایت ابن نجیح نه بیانو کله به د حمید نه ذکر کاو نو کله به منصور سره حمید ذکر کا کله به منصور سره نجیح ذکر کا لیکن ثم ثبت علی منصور بیا څه زمانه پس موږ څخه لاړو د بیا په دا روایت باندې منصور باندې شو ثبت باندې کلک شو جم گیا اردو کوئی جم گیا کلک شو بیا منصور نه علاوه نجیح وغیرہ استادان نه ذکر کوله وفي تفسير قوله تعالى فإن يصبروا كچر دوی صبر کوي نو فنار مسولهم اور زید دوی دي وان يستعتبوا اکه دوی طلب د پخلا کولو د الله کوي نو فما من الموتبين نو پس نه به دوی د پخلا کوونکو درب لرا یعنی دوی هغه جرګي به منځوري کی نه لفظي معنی مې درته وګړه ناشنا واخیرا وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثني منصور عن مجاهد عن ابي معمر عن عبد الله بنحوه سورة حاميم عين سين قاف بسم الله الرحمن الرحيم ويذكر عن ابن عباس عقيما الذي لا تلد بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين سين قاف ربنا ولا زکه چې دا حامیم سین قافم بسم الله ده کنه قران دی اوس تیجو حامیم عین سین قاف ويذكر عن ابن عباس مفردان عقیما لار سورۃ اخلاص ښه یا جرمه شاو عقیما عقیم چاته وي خپل لا تلدو هغه خزتا چې بچی نه کیږي قران وی روح من امرنا مراد سره قران دی آیت نمبر 52 قال مجاهد یزرعکم فیه بیا وخت راغی یزرعکم خری الله تاسو لرا فیه دا فی په مان د بي سره یزرعکم به الله خری تاسو لرا په دې دنیا کې نسنت تاسو فیه به په دې جفت تاسو سره جفت تاسو پوښتنه جفت تاسو پوښتنه د خزه خاون ملاپ نو چې جفشي تاسي جمعتون تراشي چې جفتيږي نو بخاري پریږي دي او چې تاکيږي ذرا منډکی وځه څنګه آسان ترجمه ده لا حجت بیننا لا خصومت یعنی اس جګړه نشته ده طرف خفي یعنی ذلیل خفي باندې ذلیل سره هغه نظر د ذلت وقال غير ابن عباس فيظلل رواكد الازاري همیشه به دا ولاړی دا کشته ولاړی الازاري په مخد دریاب الازاري په ویخ خپل د ازما مان ده الازاري په ویخ خپل په شاخ خپل د کشته شالان دي يتحركنا د يظلل معنی حرکت بکئی ولا یجرین فی البحر او زیبن په دریاب کې الله 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 بخاری زنده آباد دغه چې بو خدا ځدګی کنه او کشته چې لنګر ته دې تړلی کین لنګر یا چولی پړې نه تړلی
نو کشته کله برزي کله کته دي کله دي خو دي کله دي خو دي کومند جای کیږي نو شرعو ابتداو یعنی ام لم شرکا شرعو لو من الدین انسان جو کړی دي نغوارم تاسو نه الا الموده فی القربى سوا د سوال د محبت پرشتدارای کی دماغ كده. وفيه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الملك ابن ميسرة سمعت طاووسا عن ابن عباس انه سئل عن قوله في تفسير الا المودة في القربى. ګور مولانا صاحب دا ترجمه موږ شپږاته ترجمه کوو کنه درس کې. خو په صورت استثناء منقطع وام نشته ده. په متصله کې ډیر وامونه راځي. نو زده احمد به موږ ته دا ترجمه وکي پوښ کنه. او یا بسکاله دی بخامخه دی یو درس د تلو عزم کوي. زما درس نه د تلره ګرمي ده. مرکز تلار شي. هغه مز. نو بهرحال الا الموده في القربى استثناء منقطع مان وسیګه کو امیر سے لیکن الموده في القربى معنا لیکن ز بیان کوم تاسو ته لوجد من زمانہ تاسو سره وجد قرابت انسانی دا ګور استادانو ترجمه ډیر ناشنایی لیکن الموده فی القربى معنا منکم تاسو سره لوجد قرابت انسانینا او موږ د تایید 70 نمبر آیت نارو فذکر بی ان تبصر نفس بما کسبت قران بیان کړي خلقو ته چې تبان شي دا نو چې د شرک سره لیکن چې صورت استثناء اتصالی شي متصل شي بیا ډیر وامونه دي یو ترجمه چې زما شیخ پیرت کې هغه دین ذکر کړل معنا الا الموده فی القربى تاسو سوال کوما مینکول زمال بیت سره به مینا کوي ابن عباس په دې رد کړی چې توه کې آل بیت انده شیخ وای دا خود سیاسی خلقو مطالبه وي چې کله اقتدار تراشي نو خپلان مخې کوي دا د پیغمبر مقصد نو دلته پیرات دی تیشوا زوس مانکو مت ډیره خسته مانکو ما الا الموده فی القربى معنا سوا دینا چې مینا او محبت کوي تاسو په قرابت انسانی کې قرابت انسانی هغه سره ما سره مینو کوي لوی د قرابت انسانینا او ایزامر سوای او زمینه کوم تاسو سره قرابت انسانینا او د شرک نه بچ کوم اوس خسته خبرې شو کنه دمره خسته خبرې مزیدارې الا الموده فی القربى سوا د محبتنا پرشدارې کې یاد شو اوس دا اوله ترجمه چې ابن عباس پرد کی قال سید ابن جبیر قربا آل محمد صلی الله علیه وسلم معنی دا شو مینا او کایما سرا الا الموسواد من کولنا فی القربا زما خاندان سرا د سید معنی شو فقال ابن عباس وی اجلتا دیرا ترجمه کړي تلوارو ک معنی تفسیر دې ځان نه وي بیا ان النبي صلی الله علیه وسلم لم یکن بطن بشک نبی علیہ السلام چو نو یو بطن یو قبیله د قریشنا الا کان له فیهم قرابه مگر د پیغمبر پای سره قرابتو نو تدا قربا ولی خاص کې آل بیت سره هر خاندان حضرت ودونه کړو نو قرابت وو فقال نبی علیہ السلام وی دا ابن عباس وی الا ان تصلوا بیني وبینکم من القرابه معنی دا شو الا ان تصلوا چې سره رحم وکړي په من زما او په من تاسو من القرابه د رشتہ دارې د انسانینا من القرابه قرابه انسانینا لکه منګه وایو چې از خیر تو امید نه بد مرسا استاد خیر نه مال خیر دې اوس پیډرانو اشاره زه ته تقریر کوم تما په غټولي کم سے کم انسانیت لحاظ وکا زه لحاظ تا کوم جهنم نه اخلاصو ما اتب ما باندې بغټولي بسم الله الرحمن الرحیم حامیم الزهرف وقال مجاهد على امه امام امت په معنی د پیشوا سره
امتن علی امام یو پیشوا وقيله يا ربي وقیله یا ربی سورت اخلاص ښه او اقسم بقیله یا ربی او قسم کوم په وینا د پیغمبر خپل چې یا ربی رب زما تفسیره دا ګوره مجروح تفسیر دی مرجوح دی ها او مرجوح بیا مجروح شي آیا سبونا ایدوی ګمان کی ان لا نسمو سرهم ونجواهم چې ناور منګه پټې دوی یو مشورې دوی ولا نسمو قیلهم او ناور منګه ویناګانی دوی او دا تفسیر خنره اصل کې تعویل دی وقیل یا رب ان هؤلاء قوم لا یؤمنون او قیل نه مراد وینا د پیغمبر دا الله ز قسم کوم د خپل نبی په وینا او دی وی چې نه هؤلاء قوم لا یؤمنون او دې چې کوم تفسیر کې دا مرجوح دی چې آیا سبونا دوی ګمان کی ان لا نسمو سرهم ونجواهم ولا نسمو قیلهم وقیلی او موږ اورو ویناګان د پیغمبر جی ولولا ان يكون الناس وقال ابن عباس ولولا ان يكون الناس امه واحده لولا کی چرنوي کرایت دې خبره چې دا ټول دنیا په یو شرک اخته شي وا معنا لولا ان اجل الناس كلهم كفار معنا لولا کی چرنوي کراهیت دې معنا یاد کا کنوي کراهیت دې ان اجل الناس جو ګرځم ز خلق كلهم طول كفارا کافران لجعلتو نما بگرزولو لبیوت الكفار کرند کفار لرا سقوفا چتنا من فزتن دسپینو زرونا ومعارجا او اندر پای مساعد سیریانے تم پوتن کو تا پارچانگوی من فزتن دسپینونا وہیا درجن دمارج مانا کے وہیا درجن اغا درجی دی پوڑائی دی وسرور فضة او پالنگونه د سپینو دي پالنگ پیجنه کنا کتنه پیجنه چا پیجنه کنه بیا تاسو کې مقرنین مطیقین وای وما كنا له مقرنین مطیقین طاقت لرون کی د کنټرول دوی معنی مقرنین مطیقین طاقت لرون کی په کنټرول کول دوی آسفونا اسخطونا هر کله دې موږ غوسه کړو ولما آسفونا انتقمنا منهم ومن يعش عن ذكر الرحمن يعش من يعمى جزانون کی وقال مجاهد اول سورۃ راغه افنضرب عنكم الذكر صفحا آیا وابړو موږ د تاسو نه بیان د قران صفحا په اړولو سره ان کنتم قوم مسرفین چې تاسو مسرفان یې ایتو کذبون بالقرآن ٹھیک شو افنل انکم الذکر صفحا مانا کی تو کذبون بالقرآن نسبت درو کہ قرآن تا ثم لا تعاقبون علیہ او بیا بستاسو گرفتو نشب دی افنضربو انکم الذکر صفحا آیا وابڑو مند تاسونا دا کتاب اڑولو سرا دی وجنا چه تاسو مسرفین یای مانا دا تاسو قرآن تا نسبت درو کوئے او موږ به تاسو سزا پاتې کو نو سزا به درکو ومذا مثل اولین او تیر شو حالات بنو سنت الاولین مقرنین بیا معنا وکړه مکه متیقین معنا وسوي مقرنین کنټرول کون کی د سیسیز الته مقرن معنا متیقین ذکر کړه او مفعول نو ذکر کړه معنا مقرنین یعنی الابلا والخیلا والبغالا والحمیرا نه تاسو کنټرول کون کی او خانولا اسنولا قچرولا خرونولا درس کنټرول چاله الله ينشأ في الهلیه افمن ينشأ في الهلیه هغه جنې چې پاله کی پکالو کی فی الجواری د ينشأ مصداق سو دی الجواری جنکای ٹھیک شو جی جعلتموهن للرحمن ولدا دا جنکای تاسو رحمان دی پاره ګرځو دی اولاد فکیف تحکمون دا څنګه غلطی فیصله کوي لو شاء الرحمن ما بدنا مقوله د مشرک وای مشرکان کې چې خو خوي د رحمان ما بدنا موږ به عبادت نو کړي هم زمين نسوک مرادی یعنون الاوثان ما بدنا الاوثان
بوتان لقولی تعالی لقول الله تعالی معلوم بذاک من علم نشتل پادوی پدی خبر سلم الاوسان بوتان انهم لا يعلمون چې بوتان پیښ نه پويږي فی عاقبه ٹھیک ده کنه یعنی اولاد ابراهيم عليه السلام عاقبه معنا ولدي اولاد دي مقترنین معنا اقتران نه دي اقتران معنا یو بسره جوخ تل مانم کی یمشون معا مقترنا چې یو بسره وانیږي سلفن بخوانی قوم فرعون وجعلنا سلفن منگو کردول دوی سلفن مخیتلن کیم یو مرګره مانه کو سلفن سلفیان ارماتی چې دې کې خوشته سلفیان او اسلاف په کې ټول راځي بیا خوشګنا دا مانه کول شي په هدايو کې چر راځي سلفن قرضدارانی سلف قرضې ته وګڼه سلفن مخیتلن کی قوم فرعون سلفن لکفار امت محمد صلی الله علیه وسلم الکه عثمان دا شوا چې سلف د قوم فرعون څنګه سلف شو زمونږه و یاره زمونږ نه دي یاره د مکی د کافرانو سلف ومثلا وبرت شابکنا يصدقون نه يصدون یا يصدون يصدون يزجون چغه ولدوی مبرمون سره مجموعون ابرام قستوي جمع کړی شوی اول العابدين اول المؤمنين مانا قولن کان الرحمن ولد فانا اول العابدين من اول المؤمنين هذه انني براء مما تعبدون براء دخا براء مما تعبدون العرب تقول عرب معنی کی نحن من کل براء برا معنی بیزاری برا ستوی زده تاسو نه بیزارم نو البراء والخلاء واحد لکه براءت بیزاری خلا نخلو بیزاری براء و خلا واحد یو مفهوم دی یا من البراء والخلا والواحد والاسلام والجميع یو مفرد و تسنیه اور جمع من المذکر والمؤنث طول براء جوړي نحنو براء انا براء اننا براءان براء امرأة براء ورجل براء ويقال فيه براء براء شيء بیا لانه مصدر دا مصدر دی ولو قال بريء شيء بیا لقيل في الاثنين بريان وفي الجميع بريون کہ براء شي نو مفرد تسنیه جمع یو نر ماده یو برام دی او کہ بريء نشي بیا با واحد دفاره واحد تسنیه دفاره تسنیه جمع دفاره جمع معنا بريء لقيل في الاثنين بريئان وفي الجميع بمقابله الجميع بريئون وقر عبد الله بن مسعود انني بريء براء بريء بالياء معنا بريء ویلی انني بريء ذ بزار ابراهيم عليه السلام مما تعبدون والزخرف الذهب سر ملائکه یخلفون فرشتي یوبل پسراتون کی یا یخلف بعضهم بعضا چې خلیفہ به بعض دوی د نورو باب قولی تعالی ونادو یا مالک اغفر لنا ربک आवाज بو کی داخله یا مالکو اے فرشتو اے مالکا الله تو چې فیصلو کی په باندې ابي قال حدثنا جاج بن منهال قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن صفوان بن يعلب عن ابي قاسم النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ المنبر نبی رسول الله په منبر وی ونادو یا مالک الیقضی علینا ربک आवाज بو کی دی اے مالکا الله تو چې په فیصلو کی وقال قتاده مثل للآخرین عزتا مثل په معنی د واسره ٹھیک شو مقرنین ضابطین ضبط کون کی کنټرول کون کی یقالو دا
دا مقوله د عربو پیش کی یقال فلان مقرن لفلان معنی یاد کا لکه تو فلان مقرن لفلان فلان کے مقرن د فلان کی دے معنی ضابط له لکه تو فلان مقرن لفلان ایوب مقرن لاسلم ضابط له لما کشافه اول اقوام ستوي الاباريخ هغه ګلاسونه التي لا خراتيم لها چې دغه خراتيم نه خراتيم نه از خرطوم لکه معنا سی دغه خرطوم نه معنا توجه نه کنه لکه پوزه ني اې د ابو وتلو زيني لکه ځکه زيوي کنه او ګلاس کې نه اول العابدين ما كان فانا اول الانفين اول دا عابدين دا چې تا قران ویلي او الف پرګه سن پرګه دا عابدين د عبادنوم دي او عابدين د عبادنوم دي عابدين چې د عبادن شي نو معنا اول عابدين تابعداري په معنا برابري او کې د عابدين د عبادن شي نو په معنا نفرت ده وان کان للرحمن ولد فرض محال کې د رحمان ولد وي فانا اول الالفين اول به ما انکار کاو او زکه چې والد وی نو بیا د ولد باسو کوي اعلی عبادت پکار دی معنی دا شو دا مناظره ده چې الله هیڅ نائب نشته دی لہذا معبود برحق دی فرض محال کې چې نائب شي هم بیا چې اصل موجودی نائب پس سوق دي سړیا اما کانا معنا ما کان للرحمن ولد الماندا نشته د رحمان ولد فانا اول انفین ز اول بدګون کما اغیر اولاد وما لغتان عابدین کی دو لغت دي رجل عابد و عابد رجل عابد معنا رجل عابد دا سره تابعداري کوونکې ده رجل عابد دا سره بدګون کې ده وقال عبد الله وقال رسول يا ربي دا قدي ذکر نشته ها دلونه کم ذکر ہے سورۃ الفرقان کی ويقال اول عابدين الجاهدين اول عابدين انکار کون کی من عابد يعبدو عابد يعبدو شی مجاهدین شی پیچھے دیکھنا گناہ ہے وقال قتادہ حتی قتادہ وی في ام الكتاب جمله الكتاب وانه في ام الكتاب او دا قران مصغف اصل د کتاب کې ده ام الكتاب ماشاءالله ام الكتاب جمله الكتاب اصل الكتاب څه مطلب وکي ان یاد کو استاد علم اس پکټو کو نن خري ام الكتاب معنی شو جمله الكتاب او د جمله الكتاب معنی شو اصل الكتاب دا اصل الكتاب تفسیر شو د جمله الكتاب دا قران منسقه لوح محفوظ کې ده اصل د کتاب کې جمله الكتاب چې چت ټول کتابونه دي هغه کم دي اصل الكتاب چې لوح محفوظ ده ان کنتم قوم مسلمین قران کې دي مشرکین والله لو ان مسرفین په ماده مشرکین شو بیا والله لو ان هذا القران رفع الله 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 دا دې زیات لو ان هذا القران فرض محال کچره دا قران رفع والله الله الله دنیا نو اوچت کړي شي حيث رد اوائل هذه الامه کله چې رد کړو قران د دې امت لومبي کفارو لهلكون تباشو چې قران راغی نو ډیر خلق رد وکړو نو کټول رد کړي وي نو ټول به تباشو خو شکر وباسا چې منون کو د وجنا رد کون کی بچ پاتې شو اوس هم دغه د قران مونږ فریخه دي نو حالات خراب شوي دي فاهلكنا اشد منهم بطشه مونږ هلاک اغساس دوینا په اعتبار د لاس اچولو ومزامت الاولین او تیر شوي دي حالات لومبنو مثل باندې عقوبۃ الاولین شو جزءا ادلا نلسمه ترجمه شو وجعلوا له من عبادي جزءا ادلا مساوي نذيران بنذيرنا نذير امثال جی
بسم الله الرحمن الرحيم الدخان وقال مجاهد رهوا د دخان سورۃ الدخان شروع شو وی قال مجاهد رهوا طريقا يابسا واترك البحر راوا پریګه د دې دریاب درا دقسی ولاړ معنی شو لار او چکرسا علی العالمین تیشو علامن بین ظهره تیشو غنا او منګه موسی علیہ السلام له فضیلت ورکړ دی بنی اسرائیل پس فضیلت ورکړ بنی اسرائیل را علی العالمین عالمین ټول ته وی وینا علامن بین ظهره هغه څوک چې بنی اسرائیل په زمانه کې دي زاره زمانه دغه ادفو فاطمه ژوند کې ادفو دیکا ولا ورکه دیکا وی دیکای ژوند دیکای وزوجناهم بحور عين انكحناهم حورا عينا يحار فيها الطرف زوجناهم بحور عين منبا وعده کو دوی لرا زوجنا وعده بکم دوی لرا بحورن حور سرا دوی ودونه من په حور سره وکړو معنی کی انکحناهم حورا عینا منبا وعده کو دوی لرا اے اغا خستجنکای غسترگی اخستجنکای غسترگی څنګه غسترگی یحارو فی الطرف چهرانی کی با پلیدو دیای کی نظر د مخلوق چوي بوئے دا سدي دا جی بسونه لري دا نه چې کله پدري اته ورته راځي کنه اواز ته بنا دي دا دي شنفته اته ورته بخاری قضا کې ورنه خبره کوي دي حروف په پندګا او کنه چې نه نو خاطه نه مخاطه نه پود نه بلغم نه ټس نه ټون دي هیڅ نشته ماشاءالله خبره کوي دا څه خبره ها ما کېدا وي شابه ترجمون وجل معنی دې بخاری معنی کې وجل خلاص التمنګ وي تشتمون راون ساکن ټیکاو شابه کال مولی پشاندا تیلو د کړي کبابی کړي تیل تک تور اسودا تور کا مهل زیت پشاند خیری د تیلو وقال غیرو او غیر ابن عباس تبعین انتم بل قوم تبع ته ملوک الیمن یمن بادشاہ ته وی وکل واحد منهما هر واحد دی بادشاہنا یسمى تبعا ایت تبع وی وللانه یتبع صاحبه زکه چې هر مالک هر بادشاہ مرګي بل پسې را رواني لازینو زوی راضی زوی زینو پلار دغه رو راضی وظل يسمى تبعا او سورۃ التباوی لانه یتبع الشمس نور پس راضی زوس په پته لګی کنه دا ټول صفه مکرر را شابه باب فرتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين وقال قتادة فرتقب فانتظر وبه قال حدثنا عبدان عن ابي حمزة عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال مضى خمس الدخان والروم والقمر والبطشة واللزام قد مر باب قوله تعالى يغشى الناس هذا عذاب دا دخان دا سراغ چې خلق پټ کړ شابه قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن مسلم عن مسروق قال عبد الله انما كان هذا لان قريشا طاقات او لوګي چې په دې خلق راغله ولی لان قريشا لما استعصوا على النبي صلى الله عليه وسلم کله چې دوی استعصاء نافرمانی وکړه د پیغمبر علی السلام د عالم سنینا حتی خیری وکړي کلونا در روړي کسنی یوسف فاصاب مقاحتن راغ په دې باندې قاصالی وجهد مشقتنا حتى اكلوا العظام چډو کی خړل فجعل الرجل شروش لخلق ينظر الى السماء چسمان ته قتل فيرى ما بينه وبينها قتل به د خپل د اسمان په منځ کې کهه ات الدخان لگا لګې د بټ من الجهد د مشقتنا شابس فانزل الله تعالى فرتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم قال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم راغ یو سوی حضرت صاحب څخه
هغه څوک ابو سفیان فقیر یا رسول الله استسق الله لمزرع الله پیغمبر دعا غواړه د مزر قبیله لا فإن قد هلكت تباشوا قال لمزر انك لجرينا وشګنا الکت خو خامخه په دې ماسکه ډیر جرأت کوي فاستسقا فسقوا وغتلا باران شو الله دې رحمت باران وره انكم عائدون فلما اصابتهم رفاهيه هلكت فلما اصابتهم الرفاهيه هر کچ ورسید دوی ته رفاهیت رفاهیت پیژنې کا امن سکون راحت مال دولت توسع عادوا الى حال نو بیا واپس خپل بدکارو تا حين اصابتهم الرفاهيه کله چول دوی ته راحت او سرور فانزل الله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون قال يعني يوم بدر والله في تفسير قوله تعالى ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون شاباس وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال دخلت على عبد الله فقال إن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم إن الله قال لنبيه قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين صاد إن قريشا لما غلبوا على النبي صلى الله عليه وسلم واستعصوا عليه صاد ما شاء الله ما شاء الله قد مر في سورة الصاد قال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف فحظتهم سنة أكلوا فيها عظام والميتة من الجهد حتى جعل أحدهم يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع قالوا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون فقيل له إن كشفنا عنهم عادوا فدعا ربه نبي عليه السلام ته إن كشفنا عنهم الله ورته کې چې موږ لرو دوی نه عذاب عادو دوی بیا شرک کوي فدعا ربه فكشفانهم فعادوا الى الكفر الله منهم يوم بدر الله تعالی بدر کې بدلا واغسه شاباس قول الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين الى قوله عز وجل ذكره الى قوله جل ذكره ځان بنوي جل ذكره إنا منتقمون باب في تفسير قوله تعالى فأنا لهم في نشته أنا لهم الذكرى چرته وي دوی لپاره نصيحت وقد جاءهم رسول مبين الذكر والذكرى واحد وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال دخلت على عبد الله ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا قريشا كذبوا نسبت درو ورتوګه واستعصوا علينا فرمانی اظهار په کو شابه قال اللهم اعني عليهم بسبع كسبع يوسف فاصابتهم سنه حصت كل شيء تباي کار یو شی حتا كانوا ياكلون الميتة فكان يقوم احدهم فكان يرى بينه وبين السماء مثل الدخان من الجاد والجوع ثم قرأ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم حتى بلغ إنا كاشف العذاب قليل إنكم عائدون قال عبد الله أفيكشف عنهم العذاب يوم القيامة مطلب دا چې دا دنیا سره ده ځکه د دنیا کې کشف عذاب راځي افیکشف استفهام انکاری ده چې څوک دا د آخرت ته آی په آخرت کې عذاب لري والبسط الكبرى چې يوم بدر نه باب قولی تعالی ثم تولوا عنه بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ ثم تولوا عنه بیا دوی ته حضرت مخ واړو وقالوا وی خلقتا معلم مجنون دا خو تعلیم یافته لیونه دي معاذ الله وفي قال حدثنا بشر بن خالد قال اخبرنا محمد بن شعبة عن سليمان ومنصور عن ابي زهان مسروق قال عبد الله ان الله باس محمد صلى الله عليه وسلم الله محمد عليه السلام راولغ وقال قل واتيتا ما اسلكم عليه من اجنمان من المتكلمين فان رسول الله صلى الله عليه وسلم را قريشا استعصوا عليه فقال اللهم اعني عليهم بسبع كسب يوسف فاخذتهم السنه حتى اتت كل شيء حتى كل العظام والجلود فقال احدهم حتى كل الجلود والميتة وجعل يخرج من الارض وجعل او شروش دالوگه يخرج جوت من الارض دزمکنا کای ات الدخان بشان دے ات الدخان فاتام ابو سفیان راغه فقال اے محمد ان قومك استقم قد لكوا تباشوا فضل الله ان يكشفانهم فدام ثم قال يعودوا بعد هذا تیشو بیا بدوی اوت کې شرک تپت دینا فی حدیث منصور کے تیرشیدی ثم قرا فرتق یوم تات السماء بدخان مبین الى عائدون پورے
ايكشف عذاب الاخره فقد مزد دخانا مزد دخان والبطشه واللزام وقال احد القمر وقال اخر الروم دې ځکه فقط تمره مسله ده چې دلته وجعل يخرج من الارض دا دخان د زمکه نه راوته آلته چې بین السماء دخان براشي تصدیق کړي بیا وګوره الکه مبدا د دخان زمکه وا او منتهای التو ځکه چې روړی نو دا دوړه پاسي نو دا دخان دې نه شروع شي نو چې بارځین بیا سمتون شنو ان كاشف العذاب قلنكم عائدون الى قول تعالى منتقمون وبي قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكان الامش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال خمس قد مزنا اللزام والروم والبس والقمر والدخان سورة جاسية په مزمن ټکو سورة جاسية مستوفزين على الركب اے نسکور رپیدن کی پزن گنانو باندې ناس به نسکور رپیدن کی پزن گنانو باندې یا زن گنان باندې ناس تیار ادری دوتا ٹھیک شو جی قال مجاهدون نستنسخ معنا نكتم لیکل کو ننساکم یعنی نترککم من بتاسو پریګدو باب قولی تعالی وما یولکنا الا الدار مشرکین وی مگر نتبا کی مگر زمانہ وفي قال حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا زهري عن سيد بن مسيب نبي رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الله وی حدیث قدسی یؤذینی ابن آدم ما خفک ابن آدم د یؤذینی نسبت الله ته نشی کېده ځکه چې یؤذینی ایزا هغه چاته رسیږي چې مؤثر وي الله مؤثر دی مؤثر نه دی ذل پرمامانو کې یؤذینی ما خفک ابن آدم یصب دار کنزل کی زمانه تا وانا الدار او ز زمانه ما څنګه الله خو زمانه نه دا معنا بيد الامر اقلب الليل والنهار یا انا الدار انا خالق الدار ز خالق الدار ما بيد الامر پر لازمه کې د اختیارات اقلب الليل والنهار ورته کی خبر دي خپل ځای ته راغی او خور دی ور دي ستاسو تلمیذي